نن مونږ واړی ته لاړ شو د کور نه دوکانونو ته راوځو چې واپس کور ته ځو مازدیګري خوشحاله شو روژه لنډه شوه یاره مونږ پرون تللي وو شرینګل ته واپس کور ته چې مونږ راتللو په لاره راته ګاډی خراب شو هېڅ پته نه لګېده چې دا څه چل زمونږ د زور کاو ما کسانو ماته وی زور ته مه کوه هغه ورته ونښته زور یې کوو جو ما یاره ستاسو ستړي شوئ وی نه ستړي نه شو روژه لنډه یې وکړه زه داسې خفه شوم ما یې ګوره لکه دې ته خوشحالېږي چې بس دې ته به زور کوو به زور ورته کوو به ورته زور او روژه به پکې لنډه شي الله سبحانه وتعالی د رمضان المبارک دا میاشت د دې نورو میاشتو مشره او سرداره ګرځولې ده او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله دا رمضان المبارک راغی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولات به بدل شو اسی به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په نور ورځو کې عبادات کول او دومره عبادت به کاو حتی تورمت قدما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکي به وپړسید خو په رمضان المبارک کې په خاص توګه باندې بعض عبادت ډیر کول یو عبادت دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعاګانې به د جړا نه ډکې شوې چې کله به رمضان المبارک راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با هغه زاری او الله سبحانه وتعالی ته جړا دا زیاته کړل او دویم کار دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با سخا شروع کړل او خپل سخا به وسیع کړل یعنی مخکې چې رمضان المبارک کې رسول الله مبارک څومره ورکړه کوله د هغې په نسبت په رمضان المبارک کې به ورکړه سیوا کړه او دریم دا چې د شپې عبادت به شروع کو د ورځې به په خپل عبادت کې زیاتوالی راوست دا د رمضان المبارک د رسول الله معمولاتو چې د عام معمولاتو نه په رمضان المبارک کې دا امتیازي شان د عباداتو او د معمولاتو ته حاصل د قصیو مسلمان له پکار دی چې هغه هم خپل معمولات په رمضان المبارک کې زیات کی عبادات له دوام ورکی او خپل چې څومره معمولات دي د دنیا معمولات پرېږدي او د عقبا د معمولاتو پسې شي الله چې بس باندې رضا کیږي الله چې بس باندې خوشحاليږي اقصص طرف ته توجه پیدا کی په دې باندې الله خوشحالي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور میاشتو بعضی جزوی فضائل هم ذکر کړی دي خو د رمضان المبارک خاص توګه باندې فضائل ذکر شوی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تفوسو شو د نسائی روایت ته ای العمل افضل الله رسوله په دنیا کې د ټولو نه افضل عمل ډیر ثواب او ډیر اجر چې په کوم ملاويږي هغه عمل کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایو الصيام فانه لا عدل له چې د ټولو نه افضل ترین عمل په دنیا کې چې یو انسان کوي دا روزه نیول دي فانه لا عدل له ځکه چې د دې برابر هیڅ یو عمل په دنیا کې نشته نو رمضان المبارک دا روزه نیول په دې میاشت کې دا د دې میاشتې د ټولو نه لوی عبادت دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې دا داسې یو میاشت ده اذا دخل رمضان کله چې د رمضان المبارک دا ورځ شپې راشي فتحت ابواب الجنه الله سبحانه وتعالى د جنت دروازې کولاو وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې الله سبحانه وتعالى بندي وسلسله الشياطين او دا شیطانان وتړل شي په زنجیرونو کې محدثین وایي چې دا شیطانان وتړل شي نو سمندر ته گزار شي بالکل دې انسان سره تعلق ختم شي بیا انسان الله طرف ته توجه پیدا شي اوس که تاسو وایي چې یاره په رمضان المبارک کې ډېر شي خلک چې هغه ګناهونه کوي څنګه شیطانان تړل شي دي نو هغه په دې 11 میاشتو کې موږ د شیطان دومره منو دي
دومره د هغه خبره چرته ښکته نه غورځولي چې زمونږ جسم بس د هغې عمل اموخته شوی په هغه ګناه باندې زمونږ جسم راوختی بیا که زمونږ زړه غواړي او که نه غواړي خو نفس هغه څیز مونږ ته ښایسته کوي بیا مونږ هغه بد اعمال کوو نور عام طور باندې ګوره شیطانان خو ځکه تللی شوي په رمضان المبارک کې جوماتونه ډکي پرون یو ځای ته زه ورغلم هلته کې مسجد بالکل فلو بالکل ډکو عظیم مسجد و او داسې خوا او شاته ورسره ډېر کورونه هم نو ما هسې ملګري ته ووي ګوره ما کاش که چرې د رمضان المبارک نه علاوه هم دا مسجد ډک وی نو څومره به خوند یې کولی او څومره مزه به یې کولی نو د رمضان المبارک خو یو خپل برکت دی چې الله سبحانه وتعالی شیطانان وتړي د خلکو عبادت طرف ته توجه پیدا شي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې کله د رمضان المبارک د میاشت راشي د جهنم دروازې بند شي فلم یفتح منها باب د دې جهنم د دروازې نه یو دروازه رمضان المبارک کې بیا نه کولاوي رمضان المبارک تر اخره پورې دا بند دی جنت دروازې کولاو شي فتحت ابواب الجنه چې د جنت دروازې کولاو شي فلم یغلق منها باب د رمضان المبارک تر آخر حصے پورې په دې کې هم یو دروازه نه بنديږي ټول رمضان المبارک دا دروازې کولاوي یو आवाज کوونکی आवाज کوي یا باغی الخير اقبل اے د خیر لټونکیا اقبل ترا مخامخ شه دا ګوره یاد ساته دې میاشت تا چې په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی ورکوټه عبادت په ډیر څه باندې قبلای ستا لږه توجه الله سبحانه وتعالی تا ځان ته ډیر زیات را نږدې کوي ویا باغی الشر او اے شر لټونکیا اے په شر پسې سړیا اقصر ته بس کا دا د رمضان المبارک شپې او ورځې دي ځان کنټرول کا د ګناه نه ځان بچ کا یاد ساته څنګه چې ګناه څنګه چې ته نیکی کې په هغه کې ستاسو لپاره اجر عظیم دی دغه سیک ګناه دی وکړو د بے ادبۍ د وجه نه د الله سبحانه وتعالی سخت عذاب درکړي او په روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په دې د رمضان المبارک په دې ورځو کې چې کله دا شروع کیږي د کال د 11 میاشتې فرشتي لګیای او د جنت صفائی کوي د هغې رونق برابرای هغې له شاندار خون ورکوي تپوس ته یو بل نه کوي وایي دا ولې وایي ځکه په دې امت باندې یو میاشت را روانه ده په هغې کې به بعضې خلک دسي چې الله طرف ته به توجه کوي دا رمضان المبارک د دې د کبله موږ د دې خلکو لپاره جنت ښایسته کوو څومره عظیم اجر دی څومره لوی انعام او اکرام دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله رمضان المبارک داخل شي او په دې کې یو انسان روزه ونیسي نو د دې روزې دومره برکتي چې په هوا کې مارغان په سمندر کې میان او په اسمان کې فرشتي د دې انسان لپاره د مغفرت سوالونه کوي سبحان الله دا دومره عظیمه میاشت ده ولیکن روزه ګورې نیول دي روزه دا نه ده چې مونږ څه وکړو مونږ وایو چې یاره ما خوراک څښاک بس کو نو بس زما روزه شوه روزه د دې نوم نه دی ګوره روزه د څه نوم دی روزه د عبادت نوم دی دغه کارونه به هم کې ورسره به ځان الله ته حواله کې داسې خو که ځناوري د سحر نه تر ماښامه پورې وږه وساته نو هغې ته موږ وایو چې دا ځناور روژه نیول نه الله سبحانه وتعالی دا رمضان المبارک راوستی دی په دې کې یو فلسفه پرته ده هغه فلسفه حاصلول پکار دي هغه مقصود حاصلول پکار دي هغه مقصود تقوا ده ګناهونه پرېښودل دي هغه مقصود الله ته نزدېکت دی هغه مقصود د غریب د لوږې احساس دی هغه مقصود د پوره کال دپاره د ځان تربیت دی دا مقصود به حاصل شي اله به موږ ته چې کوم دی نو د
رمضان المبارک روح هغه جسم ته زړه ته راکوزیږي. که چېرې موږ وایو چې رمضان المبارک خو بس صرف د خوراک نه او صرف د سکاک نه د بندېدو نوم دی، نو ګوره په دې باندې کار نه کیږي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. کوم یو انسان پر رمضان المبارک کې دروژه نیولې ده او د دروغ خبرې پرې نه ښودي، دی چې په دې 11 میاشتو کې څنګه ګړبېده د قصې په رمضان المبارک کې د داخله چلېده، د غلط کارونه پرې نه ښوده، هم اقصې خپل عمل شروع کړو څنګه چې په دې 11 میاشتو کې فلیس لله حاجه. نو الله ته د دې خبرې د سر نه څه ضرورت نشته دی چې دې سړي خوراک پرې ښودی دی او د اوبه نسکل پرې ښودي. د دې هیڅ قسمه د دې روجې ضرورت الله ته نشته دی. الله ته که پیش کې نو صفا روجه به پیش کې، شاندار روجه به پیش کې، د عبادت نه ډکه روجه به پیش کې، د تلاوت نه او د فرض منځونو سره سره د نوافلو ډکه روجه به پیش کې الله ته. الله به تاته دا انعامونه درکوي، الله به الله سبحانه وتعالی ستا عزت او اکرام کوي، الله به په هغه دروازه نه نوځي کومه چې ستا د روجهدار دپاره تیاره شوې ده. الله به تاته په جنت کې ویلی کېږي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. که دا کارونه دې نه وکړي نو بیا خو چې کوم دی نو ځناور هم لوږې پاتې کېږي، ځناور هم سکاک نه کوي. امام بیهقي رحمت الله علیه د حضرت علی کرم الله وجهه په یو متصل سند سره یو خبره د هغه قول نقل کړی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ارشاد وفرمایا ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الطعام والشراب، د اوبو د نسکونه د خوراک د نه کولو نه روجه د دینم نه دی. انما الصيام ترك الغیبة والکذب، روجه نیول خو څه شی دی؟ غیبت پرې ښودل دي، دروغ پرې ښودل دي، روجه د دینم دی. اوس تاسو اندازه ولګوئ زمونږ په معاشره کې خو مونږ د خولې روجه نیولې ده چې څه ورته ورچونه، خو لیکن مونږ د ژبې روجه کړې نه ده، مونږ د نظر روجه کړې نه ده، مونږ د لاس روجه نه ده نیولې، مونږ د خپو روجه نه ده نیولې، مونږ د سوچ او فکر روجه نه ده نیولې. روجه به د دې سر نه واخله تر خپو پورې نیسي. ستا د ژبې به روجه یي، په دې به چاته کنځل نه کې. زمونږ په معاشره کې دا خبره مشهوره ده چې چا روجه ونیوله جدا سړی لیونی شو، په ده باندې وایي روجه لګېدلې ده. دا روجه خو تا د الله دپاره نیولې ده، دا به د ځان دپاره د ترقۍ سبب ګرځې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله تا روجه ونیوله او یو کس دی هغه ستا ته کنځلې وکړلې، ان امرؤ قتله او شتمه، یو کس دی تا ته یې څپېړه درکړله، ستا ګریوان ته لاس واچاو او تا ته کنځل ردې بدې ووي، فلیقل ته هغه ته څه وایه انی صائم زه روژهدار یم. تا که دا بدې ردې ووي څوک څپېړه دې وچلوله زه تا ته څه نه ویم، ولې انی صائم ځکه چې زه روژهدار یم، زه په تا باندې خپله روژه نه خرابوم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه او ارشاد یې وفرمایه چې په تاسو کې یو کس روژه ونیسي نو هغه د احتیاط کوي، ګورئ هغه د خپله ژبه په کنټرول کېږي، هغه د جهالت خبرې نه کوي، هغه د چا ته ردې بدې نه وایي، هغه د بکواس نه کوي، بې ځایه وینا دې نه کوي، هغه د الله سبحانه وتعالی ذکر او اذکار کوي. الله دې مخې ته یاد ساتي. زموږ معاشره خو د غیبت نه ډکه ده، مونږ روجه که لنډو نو په غیبت باندې لنډو. تاسو حدیث ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یو دوه زنانه پیش شوې،
چې د الله رسول ډیره لوګه او ډیره تنده په لګېدلې ده، قریبه ده چې دیو دواړه مړي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اندازه وشوه دیو دواړه دی الټۍ وکړي، چې دواړو الټۍ وکړې په هغې کې د غوښې پوټي و. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک حیران شو، په حیرانېږئ مه، دیو غیبت کړی دی او غیبت د خپل مړ رور غوښې خوړل دي، دا اقه پوټي دي چې کوم دی نو دیو په الټو کې واچول. دا ما او تا ته خو دا عبرتناکه واقعه چې یاد ساته ګورئ، ته په روژه کې غیبت مه کوه، ته پردی خبرې مه کوه، ته دروغ مه وایه، ته ځان کنټرول کا. زمونږ بعضې مسلمانانو وروڼه هغه په رمضان المبارک کې د کلي د هغه سر نه سړی شروع شي پلانکې چې د هغه تبصره ختمه شي، بیا په پلانکي تبصره کوي، بیا په پلانکي، بیا په پلانکي، بیا په پلانکي، د کلي هغه سر ته وځي. یاد ساته چې ته اوس ناسې تا مقصې ګناهګارې څنګه چې دا غیبت دا بل سړی کوي. لهذا په رمضان المبارک کې با چې تا روژه نیولې ده نو ستا به د ژبې هم روژه وي، ته په دې باندې غیبت نه کې، پردی خبرې به نه کې، دروغ به نه وې. یو بزرګ دی میمون رحمت الله علیه، هغه وایي ان اهون الصيام ترک الطعام والشراب. په دنیا کې خو د ټولو نه اسانه روژه دا ده چې انسان خوراک پرېږدي او انسان څښاک پرېږدي، دا د ټولو نه اسانه روژه ده. ګران څیز څه دی؟ ترک الغیبة والکذب، د دروغو او د غیبت پرېښودل دی. اصل کې روژه خو دغه ده. ګورئ امام مجاهد رحمت الله علیه لوی بزرگ تیر شوی دی، لوی مفسر دی. امام بهقی رحمت الله علیه خپل کتاب کې د هغه قول ذکر کړی دی. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې په دنیا کې چا د دوو کارونو ذمہواری مال راکړه، د دې سړي روژه به الله سبحانه وتعالی د هر قسم شر نه محفوظه کوي. هغه دوا خبرې چې کمی دي، یو دروغ پرېښودل، یو غیبت پرېښودل. چې کله د دروغ پرېښوده، کله د غیبت په روژه کې پرېښود، دا سړی به کامیابي، د روژه به محفوظه الله ساتي. اوس هر یو سړی د خپل ځان احتساب وکړي چې زه په رمضان المبارک کې څه کارونه کوم. زما رمضان المبارک څومره جاندار دی، زما رمضان المبارک څومره د الله سبحانه وتعالی درته د نزدېکت سبب زما دپاره ګرځي. زمونږ اکابر چې کوم تیر شوي دي مشران، انسان د هغو تاریخ ګوري په رمضان المبارک کې، نو هغو بالکل ځان وقف کړی د الله عبادت ته. ابن جوزی رحمت الله علیه صفت الصفوه کې د خنسا بنت خدام یو زنانه د هغې متعلق لیکلی دي چې هغه رمضان سکه په عام ورځو کې د عبادت دومره شوق و، 40 کاله مسلسل روزي نیولې. زنانه ده 40 کاله مسلسل روزي نیولې. یو بل زنانه ده د هغې متعلق ذکر کړي دي خوله، چې د هغې شان دا ټول عمر روزي نیولې وي او دومره کمزوري شوې وه چې دا پټې نری شوې و، دا غوښه د وجود نه ختم شوې وه، صرف اډوکې پاتې شوې و، وجود ډېر کمزور و. چا به ورته ویې ګوره روژو کمزورې کړې، وایي که وجود مې خپل خاورې کړو نو د خپل رب دپاره مې خاورې کړه، د دنیا دپاره مې خاورې نه کړه. په دې باندې د الله شکر ادا کوم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه معمول سو، د هغه معمول داو چې کله به رمضان المبارک شروع شو، یو ختم به د ورځې کاو، یو ختم به د شپې کاو، او 3 ختمونه به په تراویحو کې کول. په رمضان المبارک کې به 3 شپې ته ختمونه کول. یعنی د هغه کار داو چې رمضان المبارک د عبادت میاشت ده. عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه متعلق راځي، کله چې به د شعبان میاشت ختم شوه او 29 شعبان به بس شو، نو خپل موریدان خپل کسان به راجمع کړل،
هغه ته به وي زما سره د نن نه بعد ستاسو هیڅ قسمه څه تعلق نشته دی که زما څه خطوط راځي زما څه سوالونه راځي زما سره د چا سوال جوابي نو هغه دې وسوساتي چې کله رمضان المبارک ختم شي د هغې نه بعد به په دې خبرو باندې ډسکس کوو دا خبرې به د هغې نه بعد ډسکس کوو چې کله رمضان المبارک ختم شي دقسې معمول به چې کله به رمضان المبارک شروع شو نو د رایپوري رحمت الله علیه په مسجد کې به وایي د خپې د ایښودو ځای نه و دومره خلک به د هغه سره په اعتکاف کې ناست او یو بوجۍ به د خپلې کمرې مخې ته ایښودی او پخوانه زمانه کې خو دا رینګونه نه و موبایل نه وي دا قهر نه و نو خلک په دې قهر نه وخته شوی نو خلکو به یو بل ته خطونه لیږل د احوالو د پوښتلو دپاره نو د کمرې مخې ته بوجۍ وه په رمضان المبارک کې به څومره سوال جوابونه و اقې بوجۍ ته به خلکو اچول رمضان به ختم شو هغه به راواغسته او خلکو له به جوابونه ور د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه د هغه معمول بداو چې کله به رمضان المبارک شروع شو مستقل به ځان الله سبحانه وتعالى توقف او وجود هم کمزور او ذوق په ډیر زیاتو د شپې به یو قاری صاحب به د هغه خواله راته او هغه به ورته تراویح کولي تراویح چې به ختمه شوې قیام اللیل به کېده د شپې نفل به کېده هغه به مخکې و دی به پسې شاته ولاړو یو ورځ داسې وشوله چې کور والا ورته وویل دی قاري صاحب ته چې ګوره زمونږ دا مشر دا ډېر کمزوری دی او ته مهرباني وکړه نن ورځ دله ارام ورکړه ده ته ووایه چې زه په وجود کې مې درد دی په خپو مې درد دی او نن به یو څو سپارې ووایو او بیا به چوټي وکړو ته به هم ارام وکړې زه به هم ارام وکړم د ده استاد وویل چې ضعف دی کمزوري ده بیماریږي به لهذا د کور والا خبره ومنودله 4 سپارې هغه قاري صاحب تلاوت وکړه د شپې او بیا د خپل استاد ته وویل شیخ الهند رحمت الله علیه ته چې حضرت زه نور نشم ویلی تاسو هم ارام وکړئ زه به هم ارام وکړم او زما په دې وجود کې لږ درد دی شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وی ټیک ته ته ارام وکړه او بل ځای ته به نه ځې زما په دې بستره باندې ته سمله په حق خپله بستره باندې قاري صاحب وایي زه یې سملولمه او شیخ الهند رحمت الله علیه بیا په تهجدو باندې ودرېد د شپې عبادت کاو دا قاري صاحب وایي چې زما به سترګې غړېدې جدی به مې لیده یا به په سجده کې یا به په رکوع کې یا به په قیام کې الان کې ډېر عمر دی یو پیر مې سترګې پټې شوې نو څه ګورم چې په دې خپو باندې مې څوک زور کوي سترګې مې وغړېدې چې راپاڅېدم نو زما د استاد زما خپو ته ناست دی او زما خپې چاپې کوي زه فورا نایق شوم ما ورته وویل چې حضرت دا تاسو څه کوئ تاسو زما خپې چاپې کوئ وی چې نه زه دا غواړم چې زما د رمضان المبارک هره یوه شپه د هغې هره یوه لمحه قیمتي شي تا شکایت کړی چې زما په دې خپو کې درد دی نو ما در باندې زور ځکه کاو چې ته زما قاري ته زما امامې چې ستا د دې خپو نه دا درد وځي او دا دمه شي بیا وایي زه راپاڅېدم ما ورته وایي چې حضرت حقیقت خو دا دی چې ما ځکه تلاوت بند کړی ما وی چې دی ارام وکړي چې اوس ته ارام نه کې نو اوس به زه بیا پاسم وی چې دا خو لا ښه ده بیا زه پاسېدم او د سهره پورې مې هغه ته تلاوت وکړ دا معمول و جي د بزرګانو مشران د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه معمول مکمل داو چې هغه به ټوله شپه عبادت کاو سحر سحري به وکړله او بیا به عبادت شروع کړ دومره شوق و د عبادت د امام زهبي رحمت الله علیه متعلق راځي چې هغه به د ورځې 1000 نفل کول 1000 رکعات نفل تاسو اوس وایئ چې 1000 رکعات نفل څنګه کیږي دا ولې دا وجه دا و چې د هغې خلکو په زندګۍ کې الله پاک د دې عبادت لپاره برکت یې ښودی نن موږ واړی ته لاړ شو د کور نه دوکانونو ته راوځو چې واپس کور ته ځو مازدیګري خوشحاله شو روژه لنډه شوه یاره
مونږ پرون تلو شرینګل ته واپس کور ته چې مونږ راتلو په لار راته گاډی خراب شو هیڅ پته نه لګېده چې دا څه چل زمونږ د زور کاو ما کسانو ماته وی زور ته مه کوه هغه ورته ونښته زور یې کوه جو ما یاره ستاسو ستړي شوئ وی نه ستړي نه شو روژه لنډۍ م وکړه زه داسې خفه شوم ما یې ګوره لکه دې ته خوشحالېږي چې بس دې ته به زور کوو به زور ورته او کوو به ورته زور او روژه به پکې لنډه شي کاش چې دا د دغه نوجوان تڼپ دا وی چې زه کور ته ورسېدی او ما قرآن کولاو کړی او ما تلاوت شروع کړی او ما 2 سپارې 3 سپارې او ما قرآن ختم کړی دا جذبه او دا شوق به کله پیدا کېږي د صحابه کرامو څومره شوق و د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره شوق و د صحابه کرامو شوق خو دا و یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله ما ته اجازت راکړه چې زه ټول عمر روجې ونیسم بل صحابي راغی د الله رسوله ما ته اجازت راکړه چې زه ټوله شپه الله ته ولاړ یم بل یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله ما ته اجازت راکړه چې زه واده نه کوم او ټول خپل عمر د الله په عبادت کې صرف کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه څومره شوق دی د عبادت رسول الله مبارک ورته وایي نه داسې مه کوئ دا خو ډېر زیات دی بعضې وخت روجې نیسئ بعضې وخت روجې ماتوئ بعضې شپه قیام کوئ د بعضې شپې چې کوم دی نو اوده کېږئ او واده کوه ځکه چې ستا د وجود په تا باندې حق دی ستا د ښځې په تا باندې حق دی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې تیار کرده غلامانو کردارو نن زمونږ نه بلکل چې کوم دی نو د عبادت جذبه ختمه شوې ده په رمضان المبارک کې هم جذبه ختمه شوې ده زمونږ نوجوانان او بوډاګان هغه ټول په موبایل کې اخته شوي دي کاش که دغه شوق کاش که دغه د عبادت مزه دا موږ ته میلاوېدی کومه مزه چې موږ ته د موبایل په کتو کې میلاوېږي کاش که چېرته زموږ سینې ته او زموږ زړه ته دغه سکون په عبادت کې میلاوېدی کوم چې په فلم کتو کې موږ ته میلاوېږي په خبرو په ګنټو باندې خلک په موبایل باندې خبرې کوي هغه نه تنګېږي که چېرته قرآن ته 10 منټه کېناسته بس اندازه بیا بدلی که دلته کې به دې ټیم باندې 100 منټه سیوا شو نو هر سړی بیا ګړۍ ته ګوري کاش که چېرته زموږ زړه په جومات کې داسې لګېدلی وی څنګه چې د یو مؤمن زړه په جومات کې لګي څنګه چې یو مهی دا په اوبو کې خوشحالی دقسې که چېرې مونږ مؤمنان په جومات کې خوشحاله شو دا به زموږ لپاره د کامیابۍ سبب ګرځي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې دا رمضان المبارک زمونږ دپاره د ټول کال یو سنگ میل جوړ کړي ګوره دا 10 ورځې دي د چا کور ته مونږ لاړ شو او دروازه ورته وټکو یو پیر نو په یو پیر راوځي که په یو پیر راونه وځي بیا ورته وټکو به دویم ځل راوځي او که به دویم ځل راونه وځي نو په دې دریم ځل ټکولو خو خامخا راوځي د الله دا در که چېرې 10 ورځې مونږ وټکاو نو الله څومره غیرتي ذات دی هسې دا به مونږ ته په رحمت سره راوځي او که نه به راوځي دا به ضرور راوځي انشاءالله الله دې زمونږ د عبادت قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين